أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. نانی درس ان شاء الله العزیز سورة نساء پارا نمبر 6 رکو نمبر 22 آیات نمبر 153 154 دو آیاتونه چې نو هغه به ویل کېږي. ما قبل سره ربط او مناسبت نو ما قبل سره ربط او مناسبت ده نه چې دینه مخکې نو هغه هم شروع د سورۃ د آیت نو هغه د يهود تذکرہ پکې و مخکې اوس په دې کې هم سره نو هغه د يهود تذکرہ او دوباره د تذکرہ چې نو هغه د کافی اخوانه نو کافی رکو پورې د دې راځي نو د دې د چې نو هغه تذکرہ کیږي. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء د دې شان نزول متعلق دي نو هغه لیکني تفسیر خازن کې دي چې کام بن اشرف او نحاس بن عازره دا چې نو هغه د يهوديانو مشران دیران او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې ته الله پاک حق او سچ پیغمبر نو مون خدا نه منو مونږ به الله تعالی الله پاک حق او سچ پیغمبر اومنو چې تا باندې الله پاک د قران پاک چې نو جملتن واحدتن نازل کی په یو زبان نه نازل شي لکه څنګه په حضرت موسی علیه السلام باندې ټول قران پاک چې نو هغه په یو ځای نازل شو. دا بس کوم خیال کړي سورته بقره کې مونږه خط تفصیل سره چې نو الت ویلې هم ورو الله رب العزت وته ک تاسو په د خپل خبره کې رښتینی او په حق یې نو بیا فلما قتلتم بیا ولې تاسو چې نو هغه انبیاء علیهم السلام چې نو هغه قتلول حالن کې حضرت موسی علیه السلام باندې خو قران پاک ټول جملتن واحدتن نازل شو په یو ځای نازل شو او بیا دا غي سره چې نو هغه دا هم ولو چې موسی علیه السلام باندې چې نو هغه کله تورات هغه چې نو هغه نازل شو نو دا غي کې خو تاسو بیا دا خبره هم کړو چې موسی علیه السلام د تاوی چې زمونږه طاقت نه را لکېږي په دې کې ګران احکامات نه نو هغه دي نو دی باندې چې کله دغه نازل شو نو الله خپل پیغمبر ته تسلی ورکړي تاسو په دې باندې چې نو هغه غمجن کې ما فقط سألوا موسی اکبر من ذالک د حضرت موسی علیه السلام نه د دې نه د غټ غټو خبرو ته پوښتنه غټ چې نو هغه سوالونه کړل د دې دا سوال د پوهې د پاره نه بلکې د دې دا سوال دا صرف د انبیاء علیهم السلام چې نو هغه د لټاړولو د هغه د خپکولو د پاره لکه څنګه چې دوی دغه ویلو چې په بحر قلزم باندې وخت دیدل فرعون چې نو الله پاک هلاک کړلو نو دی بیا وی چې زمونږ خپل یو علاقه بشي ملک بشي نو د هر انسان د پاره یو دستور او قانون پکاري نو موږ له هم تاسو د الله تر طرف نه یو دستور او قانون راوړي نو الله رب العزت موسی علیه السلام له تورات ورکو نو چې تورات کې ورکو نو دی بیا وی دا خو ډیر ګران دی په دې باندې مونږ نه پوهیږو دا خو چې نو د احکامات سخت دي الله ته چې نو هغه او مونږ دا منو هم نه چې دا د الله کتاب دی ولا اعوذ بالله کدا ته د ځان نه جوړ کړي نو مونږ به سره لاړ شو چې الله پاک چې نو هغه مونږ ته وایي چې او دا زما کتاب دی. موسی علیه السلام د دین چې نو هغه او یا ته سرداران دی واغستلو کوه تور ته چې نو هغه بوتل چې کله کوه تور ته لاړل الله جل جلاله دې سره چې نو هغه خبرې وکړي هم کلام شول او وی ورته چې دا زما پیغمبر دی دله ما تورات ورکړی دی چې صح احکامات دی په هغه باندې عمل وکړي نو دوی چې نو هغه بیا دا وی مونږ دا هم نه منو فقالوا ارنا الله جهرة نو مونږ ته چې نو هغه الله رب العزت ورخه چې نو هغه جهرتن پړاګه باندې چې مونږ الله جل جلاله چې نو هغه پړاګه وینو فاخذتهم الصاعقه نو الله رب العزت وای چې کله دوی بیا دغه به هدا سوال وکړو
د حضرت موسی علیه السلام د خفګان د پاره نو مونږ د اسمان نه د بجلی چې نو هغه تندر راولېږلو او مونږ دی ونیولو نو چې کله دی ونیولې شولو الله رب العزت دی چې دا اویا کسان چې نو هغه په آلتي مړه کړلو بجلی چې نو هغه تندر اوالو بیا سورۃ اعراف کې براشي حضرت موسی علیه السلام یا الله دا خو چې نو جاهل قوم دی انفړ اوس ما خو دی د دې تایید د پر راوستیول چې دی سره الله پاک هم کلام شي او الله ورته وی چې دا کتاب دی دا قانون او دستور ومني ویوس برا پورې بیا دا پروپاګاندا کوي چې وګوره موسی علیه السلام کسان بیا او آل تیمړه کوي بیا الله جل جلاله چې نو هغه دې ځوند کړ نو د دې باندې خباثت غالب ولو نو چې کله رالل نو بیا وی او الله پاک زموږ سره هم کلام شوالته خو غزور هم نو او دا د الله پاک کلام دی خو چې کم منلې شي جو هغه منه چې کم نشي منستا سو مرزي دومره جنو هغه قوم نو الله رب العزت وای دغه مې وکړل دغه هم کلامي شو د څه بهوده سوال نه کړو بیا دغه نه اورست ثم تخذل العجل دی بیا چې نو هغه اونې ول خلره په عبادت سره نو کله چې هغه آلت لاړو دل دي چې نو هغه موسی علیه السلام خپل رور حضرت هارون علیه السلام د دوی د تربیت د لپاره پاتې کو اوس دغه ځکه موسی بن ظفر دا چې نو هغه سامره بنو سامره سره قبيله سامره سره چې نو هغه تعلق ساتو نو ځکه ورته سامره ویل کیږي نو دغه قبيله چې نو هغه قبيله سامره د دې دغه موسی بن ظفر د خلکو نه کالی راغون کول دا غي نه اسخې جوړ کو او بیا هغه اسخې چې نو هغه یو ډېر شانتي आवाज وکړو نو وی الیاذ بالله ستاسو الہ ستاسو خدای چې نو هغه د موسی علیه السلام نه هغه يرشه د هغه په کوه تور غواړي الله وی بیا مې هم دا وکړل ثم تخصم العجل من بعد ما جاءتهم البينات الان کې دوی د الله پاک د پیغمبر واضح معجزې خلیدلې ید بیضا اصا بحر قلزم چې نو هغه چاودل دی تلار ملایدل د دوی چې نو هغه ذلیل دشمن فرعون هلاکت الله فعون ان ذالک ما د دې ټولو نه درگذر چې نو هغه کړو بیا مې معاف کړل واتینا موسی او موږ اور کړو موسی علیه السلام ته سلطانا مبینا غلبه چې نو هغه ښکارا ورفعنا فوقهم الطور او مونږه اوچت کړو د دې د پاسه چې نو هغه کوه تور غر چې نو هغه تور بمیثاقهم د دې د اقرار د غستلو په وجه دا چې نو هغه په خپل د کم سوال پیدا کیږي دا هغه اته نو د فبې په خپل وشول سوال چې نو هغه د پیدا کیږي الله وي مونږ ته نو د دې د پاسه کوه تور اوچت کو مونږ ورته خذو ما اتیناکم بقوه کم چې سورۃ بقره کې تیر شو چې موږ درته کم احکامات را لېګو دغه احکامات چې نو هغه ونیسئ نو دوی باندې کوه تور چې نو هغه د پاسه کړلو تفسیر جلالین کې چې نو هغه راځي وای د سیو لکه څنګه چې د خلکو د پاسه چتري وي دغه د کوه تور چې نو هغه د جړلو نه پرشته راو باسلو او د دې د پاسه کړو منی کنه نو سوال دا پیدا کیږي چې الله رب العزت خو لا اکراه فی الدین د دین اسلام په قبولیت کې چې نو هغه خو زور نشته پچا باندې په زور باندې څوک پچا باندې دین نشي منلې البته د مسلمان شولو نو بیا په د باندې چې نو هغه اسلامي قانون دا په زور نافذ کولې شي نو وز دي ته الله پاک چې نو هغه خذو ما اتیناکم بقوه او د دې لپاره کوه تور واستو نو دا خو جبرن نشو نو الله وینا جبرن نه مونږ په دا کوه تور د دیو جنات چوچت کړو بمیثاقهم چې د دې اقرار په خپل کړو دوی موږ سره عهد او لوز وکړو چې په بحر قلزم او پوری وتل نو دوی په خپل چې نو داغه مطالبه وکړه چې موږ له دستور او قانون په کار دی نو چې کله سړی د یو شی په خپل مطالبه وکي او د بیا دا نه پوره کوي نو دغه سړی سره زور زیاتې چې نو هغه بیا د قانون شریعت او دغه شان د عام کو دنیوي قانون مطابق داته جایز دی بیا به دا سره کولای شي نو ځکه الله به میثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب بیا دغه نه اورسته دي چې نو هغه بیا نه کېدل بیا ورته چې مونږ په دغه یو قسم خوراک باندې صبر نشو کولای ټول الله ورته د دومره سره شي دی په دې تعال حضور ته تسلی ده چې د دوی د خبره خدای نه ډېر کم ترې دي قلنا لهم ادخلوا الباب مونږ ورته تاسو دغه خار ته چې نو هغه داخل شي بیت المقدس یا الیاته
او په دغه کې چې کله داخليږي نو تاسو به حته نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين تاسو به لفظ حته وای الا زمون ګناهونه وبخي مونږ بدل ګناهونه وبخو مزید به سره نور هم انعام او احسان وکړو نو دې چې کله داخليدل نو دې حنته یلا غنم به ملاو شي کومه غنم بچنه نو اگر الله کې الله وی هغه کړل هغه می او تم کړل قلنا لهم لا تعدوا في السبت بیا دغه نه اورستو د حضرت داوود علیه السلام په زمانه کې ما دې چنه دا غوي ته وی چې د خیالي پورس به تاسو نه هغه کار نه کوي خصوصا دا ورځ تاسو د عبادت لپاره ده دا ورځ به تاسو ټول چنه هغه په عبادت کې تیروي نو چې کله دا ورځ تاسو د عبادت لپاره ده دا ورځ به چنه هغه په عبادت کې تیروي دی پاغي کې هم چنه هغه بیا دوکو وکړه پاغي کې چې نو هغه هم هله بازی وکړه او باغې باندې میزان له لختي دا به وکنن بیا به داغه تمین رالل هغه به راټینګ کول و به نیول او بیا به خبره دا کول چې دا خو مونږ د سینې نه ول دا خو په خپل ورته راغلي دي الله وی د دې دا چې نو هغه سره وړم باندې خبر نو حضور ته تسلی ورکړه کته به دې خبر کېږي چې ستانه دا تبتان ته وای چې مونږ باندې د ټول قران پاک یو ځمانه نازل کا نو دا د دین غټ سوالونه مخکې دوی د قشان د بهودګۍ چې نو هغه کړی دي الله وی واخذنا منهم میثاقا غلیظا او اغست یو موږ د دین وعده مضبوطه بیا مخکې چې نو هغه به ان شاء الله راشي الله وی د دې په دغه وعده په ماتولو باندې او د انبیاء مسرات والسلام په قتل باندې موږ دې چې نو هغه بیا په عذاب سره ونیول الله دې موږ د خپل او د خپل پیغمبر د نافرمانی نه وساتي يسألك سوال کې لتان اهل الكتاب اهل کتاب ان تنزل عليهم دا چې نازل کړي ته په دوی باندې نو د برکت د امانت چې سره شي بیا ډېر آسان شي ان تنزل دا چې ته په یو ځای نازل کې عليهم په دوی باندې کتاب من السماء د اسمان فقد سالوا پس سوال کړو دوی موسی عليه السلام نه اکبر من ذلك د دین هم زیات غټ فقالوا پس ویل متي ارن الله اوخه مونږ ته الله تعالی جهرتن پخکار پړاګه فاخذتهم الصائقه ونو دی لره تندر بظلمهم د دې د ظلم په وجه ثم اتخذوا العجل بیا اونولو دیسخل را یعنی معبود من بعد ما ارست داغنا جاءتهم البينات چراغلیو دی توازح دلیلنا فعفونا عن ذلك بیا معفی کړل مونږ دا د دینهم وآتینا او ورکړو مونږه موسی علیه السلام ته سلطانا مبین غلب خکارا ورفعنا فوقهم الطور او چت کړو مونږ د پاسه د دې غرد تور بمیثاقهم د دې د اقرار اغستلو د پاره یا د دې د اقرار په وجه وقلنا لهم ادخلوا الباب او ور مونږ دوی ته چې داخل شي په دروازه کې سجدن بسجد کول سره وقلنا لهم او ور مونږ دوی ته لا تعدوا تاسو د حد نه متریږي په سبت پورز د خیالي کې واخذنا منهم واغست مونږ د دینه میثاقا وعده غلیظا مضبوطه يسألك اهل الكتاب تپوس کې سوال کې لتان اهل کتاب ان تنزل عليهم دا چې نازل کړي په یو ځای په دی باندې کتاب من السماء الى اسمان فقد سالوا موسی پس دې سوالونه کړو د موسی عليه السلام نه اکبر من ذلك د دین هم زیات فقالوا نو وی ان الله او خیمن تعالی پاک جهرتن پخکار پړاګه فاخذتهم الصائقه ونو دی لره تندر بظلمهم د دې د ظلم په وجه ثم اتخذوا العجل بیا دوی ودی ولوسخل را معبود من بعد ما ارست داغنا جاءتهم البينات چراغ له دوی ته نو مضبوط دلیلنا فعفونا عن ذلك بیا معفی کړل مونږ دوی ته دینه وآتینا موسی سلطانا مبینا او ورکړو مونږ موسی علیه السلام ته غلبه ښکارا ورفعنا فوقهم الطور او چت کړو مونږ د پاسه د دې تور غر بمیثاقهم د دې د اقرار د غستلو پوجا وقلنا لهم او ویل مونږ دوی ته ادخلوا الباب داخل شي چې نو په دروازه سجدن سجده کوونکی وقلنا لهم او وی مونږ دوی ته لا تعطوا في السبت چې تهنم تروزه په ورځ د خیالي کې واخذنا منهم واغسر مونږ د دینه میثاقا غلیظا وعده مضبوطه